امام زهبي یو کتاب د الکبائر سے هغه کې غټ غټ ګناهونه لیکلي، په هغه کې یو غټ ګناه سي امام زهبي لیکلی دا ترک د لمانځه ده، پرې ښوول د لمونځ دا په غټو ګناهو کې لوی ګناه ده. د هغه لاندې یو واقعه لیکلې ده، د یوې کونډې یو زوی او یوه لور، دغه کور ډېر دیندار و، دغه بچی ځوان و، په خپله باندې ډېر دیندار و، بار به کاروبار کو، حلاله روزي به کور ته راوړه، لیکن دغه په کور کې چې کومه جنکۍ اوسېدله دغه ځوانه جنکۍ وله لمونځ کې به غفلت که، لمونځ به بې وخته که، لمونځ به ادا کاوه خو لیکن بې وخته به ادا کاوه. لکه نن سبا د موږ او تاسې ځوانان کله چې سترګه راوخېږي بیا راپورته کېږي مخ مینځي، هغه هم لمانځه ته نه راپورته کېږي، ناشتې ته راپورته شوی، راځه دا لمونځ به هم ورسره وکړه، په ضمن کې لمونځ هم ورسره وکړي. دغه رنګه چې له کار نه فارغه شي بیا مازدیګر لمانځه ته را روان وي، مازدیګر او د ماښام په یو ځای سره وکړي، چې کار یې بیا څوک عبادت نه کړي. امام زهبي فرمایي خور وفات شو، ورور دفن کوله، خپل ضروري کاغذات په قبر کې ولوېدل، د تدفین نه وروسته چې کور ته راغی کاغذات نسته، وریاد شو د ما په خور په قبر کې د ما نه ضروري کاغذات لوېدلي. علماو نه پوښتنه وکړه چې د ما ضروري کاغذات دی د خور په قبر کې مې لوېدلي، ما ټول هغه تجارت چې مې کړی دی، چا قرضې دي، چا امانتونه را سره ایښي، په هغو کاغذاتو مې لیکلي، که چیرې هغه له ما سره نه وي د ما خو ټوله دنیا تباه او برباد شو. علماو فیصله ورکړه ورسه وپلټي، ځوان ځي د خپلې خور قبر پلټي، کله چې قبر وپلټه اوله تخته راپورته کوي، قبر د عذاب نه ډک ده، د الله رب العزت سخت عذاب کې دغه خور گرفتاره ده او قبر ټول د اور د لمبو نه ډک. ځوان فورا قبر بندوي او په چغو چغو باندې زاړي کور ته راځي، خپلې مور ته یایي چې ای مورې ما ته د خپلې خور کردار ما ته بیان که چې د ما د خور کردار په زندگی کې څه و، زه خو به د ورځې ولاړم روزي به مې ګټله، مقام به ناوخته راتلم، ګهیځ به وختي تلم، د ما د خور ناسته پاسته د ما د خور زندگی څه وړ، ما خو د خپلې خور په قبر کې داسې عذاب ولیده. مور ورته فرمایي چې ای بچی نور خو دې خور څه نافرماني نه ده کړې، بدکرداره نه وه، بدګویانه نه وه، بدې خبرې نه کړلې، د باندې لوپره لچره نه وه چې په بازارو ګرځېده، لیکن یو نقصان په دې کې موجود، چې کله به د لمانځه وخت راغی لمونځ به مؤخر کاوه، لمونځ به په خپل وخت نه ادا کاوه، تاخیر به کاوه، کله چې به مخرو وخت داخل شو بیا به لمونځ ادا کاوه. د دغه یو کمزوري له وجې الله رب العزت دومره سخت عذاب باندې ګرفتاره کړ.